داسې یو یتیم پړانغار دی مخکې مو ته نظر نه دی شوی. تاسو ویل چې پړانغار انشاءالله دا به د محرومیانو نه وباسو د ترقۍ په لار به یې روان اپرچونټي راکړه او موقع راکړه. زه به دې خلکو ته انشاءالله ښیم چې کارونه هم خلک داسې د پړانغار ړم غوښته چې دا هغوی ته مخې ته کړو. د سړک ډېر غټه مسله ده، روډ هم ډېر زیات خراب دی، یو د بجلۍ ډېره زیاته غټه مسله ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ذاکر رحمان یم، راغلی مې پي صاحب نه محبوب شیر صاحب نه درنه مختصر شان انټرویو کوو ولې چې وخت کم دی او دنه څو تپوسه کوو نو موږ څه وسیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر رحمان خان زه په خوشحاله کېږم. سرجي څنګه یې؟ ښه خیر دی؟ دا نشته عزتمن اوسئ. لږه شانته کې ملاقات هم وکړو او تپوسونه به ورته وکړو چې زموږ پړانغار دی لکه ډېر داسې دی یو یتیم پړانغار دی مخکې مو ته نظر نه دی شوی او دا ځل الله پاک تاسو نه موقع درکړله نو دې باره کې تاسو څه وایئ؟ اصل خبره دا چې زموږ په لوړ تحصیل کې چې کومه دی 400 ډیویژنه یې 20 MPA یم او الله پاک دا مشري چې کومه دی دوی ویله د پاکستان تحریک انصاف یو ورکر له ورکړی عوام ورکړ او هغې کې زه هم شامل یم او زه دا انشاءالله دا مې نیت دی دا مې زړه دی دا مې خلوص دی انشاءالله چې دا ټول تحصیلونه او تاسو وویل چې پړانغار انشاءالله دا به د محرومیانو نه وباسو د ترقۍ په لار به یې روانوو که دې کې د تعلیم په مد کې که د ایجوکیشن په مد کې که د سړکونو په مد کې که هر قسمه چې کومه دی قومي کوتاهي انشاءالله موږ به بھرپور کوشش کوو دا زما مینه ده انشاءالله د خلکو سره او زما په زړه کې صرف او صرف دا جذبه وه چې انشاءالله زه خدای پاک یو ځل یو اپرچونټي راکړه او موقع راکړه زه به دې خلکو ته انشاءالله ښیم چې کارونه هم خلک داسې کوي د ملک تحصیلونه چې کومه دی په ترقۍ داسې ځي خدمت به هم کوو انشاءالله او د خدمت سله چې کومه ده انشاءالله د عوامو ته به ملاویږي ځکه چې د عوامو زموږ دپاره قربانیانې کړي منډې تلډې والي سختې تېرې کړي د هغې نعم البدل به انشاءالله موږ په فیلډ کې خامخا ورکړو انشاءالله. څنګه چې تاسو وویلې دي عوامو بالکل اوس هم تاسو سره مینه ده او مخکې هم تاسو سره مینه وه ډېر زیات هم خوښئ او بل زه تاسو اکثر ډېر وینم مړي ژوندي چې کوم دی هر ځای ته ځان رسوئ ډېر داسې وو چې الیکشن نه بعد چې کوم دی نه به تلل او بس پرېده بس هسې پوه شو تاسو ماشاءالله هماغسې یې اصل کې خبره دی چې موږ عوامي پبلک خلکو پبلک موږ له ووټ راکړی او پبلک چې کوم موږ باندې ټرسټ کړی نو ولې نه چې یو سړی مثال خبره یو سړی MPA شي MNA شي خو د پبلک په ووټ باندې دغه ځای ته رسېدلی او اکثر ځینې MPA-ګانې MNA-ګان داسې چې هغوی ووټ والي بیا خپلو عوامو ته په میاشتو کلونو کې نه ګوري نو هغه محرومیانې پیدا شي انشاءالله زما خو هېڅ سټیټس بدل شوی نه دی حق فیصله عام قسمه که زه دې عزت راکړی شوی دی MPA شوی یم خو د ستاسو د ورکرانو په وجه باندې دې ځای ته رارسېدلی یم نو ولې نه چې زه هغه عزت او دغه دې ورکرانو له ورکړم چې کم از کم زه خپل سټیټس برقرار نه بلکې د دوی سټیټس برقرار وساتم. الله هم خوشحاله کړه الله پاک هم کامل کړه الله پاک دې ژوند درکړي زموږ دواګانې در سره موږ به در سره انشاءالله او بس صرف یې 2-3 مطالبې دي د پړانغار ړم غوښته چې دا هغوی ته مخې ته کړو موږ ته د سړک ډېر غټه مسله ده روډ هم ډېر زیات خراب دی یو د بجلۍ ډېره زیاته غټه مسله ده څه ناسم وو نو چې زموږ پړانغار ته بیا څه ناسم توجه ورکوي یو خو حاجي رحمان خان ذاکر رحمان خان اصل کې یو دا سړک خو بل سټانډرډ شو تقریبا دې باندې به کار شروع شي او ښه وه بل ورځ هم زه تللی وم ما ته چې وویل چې دا ټیکهدار کې لږ څه فرق دی بل ټیکهدار دا که نو زه تللی وم منسټر صاحب له ما څه هغه څه خبره کوم چې کم از کم د کپنۍ والا کس راوله زه اکثر په دې باندې د اکسنیانو سره ورانه یم چې تاسو داسې ټیکهدار راول چې 100 روپۍ څو یا کاټ سړک راته وران کړي بیا راته ټیک کوي نه بیا خلک د یو کډې نه بل کډې ته بس درس دروس شروع او روپۍ هم نه په دې وجه باندې نو ما ویلې چې دې ځله زمونږ داسې ټیکهدار چې د کپنۍ ټیکهداري او چې دا کار هم راته صحیح وکړي خپل زمونږ ورکران چې په چکم ساتي او داسې معیاري کار وشي چې کم از کم دغه خلک په بیا فخر کې چې د دوی په وخت کې د دې MPA-ګانو MNA-ګانو په ټینور کې دا کار شوي او ښه معیاري کار شوي انشاءالله زه به دا د تاسو د سړک خبره وکړله او دا زما پریارټي ده چې دا خلکو ته سړکونه جوړ شي نو دوی به خپل تعلیمي معیار ایجوکیشن صحت او دې شیزونو باندې به بیا فوکس وساتي دویمه خبره د بجلۍ متعلق ده د بجلۍ اصل خبره دا ده چې دا وفاق څه ساتي تعلق ساتي او مونږ MPA-ګان
نو موږ خپلې مینهګانو په خپلې مینه په تور باندې به انشاءالله دا خبره هغه خلکو ته کنوې کوو چې دغه انشاءالله زموږ د علاقې محرومه دي. یو طرف ته مومند ډیم دی، بل طرف ته وسط ډیم دی، دواړه زموږ د مومند په خاوره کې جوړ شوي دي او د بجلۍ نه پکې محرومه وي. پکار ده چې کم از کم موږ ته په دې مومندو ته خاص کر یو سروس سپیشل سروس راکولی شو چې ستاسو دومره بختوره خاوره د دوه ډیمونه پیدا کړي او موږ ته د بجلۍ فقدان دی چې دا د بجلۍ فقدان پکې ختم شي او د دې خلکو ته چې کومه د بجلي سهولت مهیا کړی شي. نو دا خو زما ډیمانډ هم دی، دا به انشاءالله زه د اسمبلۍ په پور باندې د خپل سی ایم صاحب نه هم دا مطالبه کوم چې دوه ډیمونه موږ کې دي او موږ د بجلۍ نه محروم یو. نو انشاءالله بجلي به ټیک کوو، کوشش به کوو او دا تعلق ساتي ډېر وفاق سره. نو انشاءالله په موږ به د هغوی وفاق موږ له خپل حق نه راکوو، په احتجاجونو په زور به انشاءالله موږ غواړو. ډېره زیاته مننه، الله خوشحاله که زموږ د پلان غر بلکې د ټول علاقې سترګې تاسو ته دي. نو الله پاک دې وکړي چې هر یو انسان ته خپل حق میلاو شي او خپل کارونه چې کوم دی هر یو انسان ته وشي. بل دا یو تپوس مې کوو، مطلب که خدای پاک موقع درکړه، موقع خدای پاک درکړې ده، الله پاک دې وکړي چې هر یو کار وشي. خو قومي کار که دې وکړو نو هر یو انسان به درنه ډېر زیات خوشحاله شي. زه اصل کې ما په زړه کې دا دغه ده، ما اکثر د ورکرانو ته وایم چې زه به لومړی اجتماعي کارونه کوم، انفرادي کارونه به په لومړی فرصت کې نه غواړئ. چې کله به اجتماعي کارونه پوره شي نو انشاءالله د خلکو هغه کوم مطالبې او ډیمانډونه پوره شي نو انشاءالله تاسو له به هم ورکر له به هم خامخا موږ کار کوو، ځکه چې دا ټارچر شوی دی چې کم از کم لږ سهولت ورته ملاو شي په دې دغه کې. په اجتماعي کارونو باندې به موږ فوقیت ساتو انشاءالله. الله هم ډېر قدرمن